أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا سورة فاتحة دا په مکه کې نازل شوې ده. د دې آیات دي فنزول کې پنځمه ده. فص د سوره قریش بعد کې نازل شوې ده. د فاتحه معنا د خلاصول، شروع کول. نو دا چې د قرآن اوله شروع ده. په دې سوره فاتحه کې هر مسلمان په لمانځه کې وایي دا د بنده او د الله تر مابین نیمه ده، نیمه د بنده، نیمه د الله حق دی، نیمه د بنده حق دی. بیا د دې سوره فاتحه په اول کې بسم الله ده. دا بسم الله دا استعانت دی، دا د الله څخه مدد غوښتل دي. چې کوم انسان دا وویله فراغه ده، فرض دی چې بغیر د اسبابو ما فوق الاسباب مدد غوښتل دا د الله حق دی. دلته تا دا شروع وکړه چې بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب شروع کوم په نامه سره، یعنی شروع کوم په نامه سره د الله چې الله داسې ذات دی چې بصیر دی، سمیع دی، مالک دی، او د ده نوم الله دی. خدای نه دی، ګاډ نه دی، چشتن نه دی، بګوان نه دی. نو یا ربا شروع می وکړه ستا په نامه سره چې ته داسې ذات یې، ته داسې خالق یې، مالک یې، رازق یې چې ته ما په هر ځای کې وینې، په هر ځای کې مې اواز اورې. یا الله چې په کوم ځای کې یم هلته ته زما مالک یې. یا الله ته اله یې، ته معبود یې، ته داسې ذات یې چې رحمان یې، پر دې دنیا پر مسلمانانو هم پر کفارو ته مهربان یې. یا الله ته داسې ذات یې رحیم یې، خاص کر په هغه دنیا پر مسلمانانو مهربان یې، نه پر کافرانو. چې کوم چا دا وویله بیا تعویذونه، چاشتونه، غیر الله را ننګول دا شرک دی، کفر دی. چې څوک وایي یا علی مدد، یا رسول الله، یا دارونکه، یا خزنکه، دا بیا شرک دی، کفر دی. الحمدو ټول صفتونه د الوهیت دي لله، خاص کر الله لره دي. په دغه صفتونو کې غټ صفت رب العالمین چې دی پالونکی دی د ټولو مخلوقاتو، کوم ځای کې دي، که اسمانونه دي، که انسانان دي، که حیوانات دي، که جمادات دي، هر څه دي، د ټولو پالونکی رب دی. بیا د ده یو بل صفت دی الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله ژوندی دی. که څوک دا عقیده لري چې انبیا د
په قبرونو کې ژوندي دي دا د شرک عقیده ده د کفر عقیده ده که د چا دا عقیده وي چې انبیا په دغه دنیایي قبرونو کې ژوندي دي اوري ویني دا ترو پکې ستا دا د الله د قرآن د بسم الله د آیات الکرسی په مطابق باندې دا سړی کافر هم دی مشرک هم دی لعنت هم دی الحمدلله ټول صفتونه چې الله خاص کړ الله لره دي رب العالمین چې دی پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی الرحمن دی عام مهرباني والا دی پر دې دنیا که د الله دوستان دي که دشمنان دي که شیطانان دي که نور پیران پر دې ټولو باندې د الله رحم عام دی الرحیم خاص مهربان په هغه دنیا پر مؤمنانو نه پر کافرانو چې کم چا د الله دین اسلام منلی دی د فرقو څخه توبه کښلې ده نه شیعه دی نه سني دی نه دیوبندي دی نه بریلي دی نه کیپټني دی نه پنجشیری دی هېڅ نه دی الرحیم دی خاص مهربان په هغه دنیا پر مسلمانانو نه پر کافرانو مالک دی مالک دی دی اختیارمند دی یوم دغه ورځې الدین د جزا او د سزا دی د قیامت د ورځې چې هر چا په دې دنیا کې چې هر مسلمان هر سړی یو کار کوي د ده په عمل پسې په هغه پسې به یا جزا وي یا سزا وي مالک دی اختیارمند دی واکدار یوم د ورځ دین د جزا او د سزا په دې دنیا کې که ته ښه وایې که بد وایې پر هغه به یا به د الله له طرفه انعامي یا به عذابي ایاکه یا له مشخاص کرستا نعبدو بندگی کوو دغه را ننګول دا نظرونه ورکول دغه چاشتونه کول دا ټوله د الله که د حکم په مطابق نو دا عبادت دی که چیرې د الله د حکم د الله د فتوا بهار وي نو هغه بیا ګناه ده پر هغه باندې عذاب دی و ایاک خاص کله تا څخه یا الله نستعینو مدد غواړو یا الله په دین کې یا الله ته الله ہے ته الہ ہے ته کارساز ہے ته مددگار ہے تا نبی په مشکل راواستو زموږ د انسانانو څخه یا الله تا بیا کتاب راواستو په دې باندې د حق د باطل ښوونه دې وکړه نو یا الله موږ ستا بندګي کوو ستا کتاب منو ستا د نبي خبره منو اهدنا وښایه و موږ ته صراط العلار المستقیم چې برابر یا الله موږ ته سمه لار راوښیې یا الله موږ پر سمه لار روان کې نو سمه لار دا ده ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین دا قرآن دا الله ته د مانه سمه لار غواړي دا لارې باندې دا قرآن زده که په دې عمل وکړه دا ته مال را رسوي صراط والذین لار د هغه خلکو انعمت چې تا انعام کړی علیهم پر دوی باندې هغه څوک دي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین هغه انبیا دي هغه رښتیا ویونکي دي هغه خلک دي چې د الله پر دین یې ځان وژلی دي ځان یې قرباني کړی دی او صالحین نیکان خلک یا الله د دې خلکو انډیوالي رانصیب کا انبیاء دا قرآن د الله له طرفه چې کوم دین و هغو ته میلاو سوو نو یا الله موږ ته د نبي چې کوم تا کتاب ورکړی قرآن په دې کې شک نشته موږ ته هم د دې د قرآن د ویلو توفیق راکړي یا الله په خالي په خوله باندې به مې اقرار نه وي په زړه باندې مې تصدیق وي او په عمل به ثابتو نن سبا څه حافظان دي خالي زده کړي دي خو په ګر قرآن کې په یو آیات نه زده کړي نه په شیخ الاسلام یې نوم یشي مناظر الاسلام یې نوم یشي شیخ القرآن یې نوم یشي خدای د الله په قرآن باندې نه اذان پوه کوي نه خلق پوه کوي سمن بکمن فهم لا یعقلون وي غیر المغضوب نه لار د هغه خلکو چې یا الله پر هغه باندې ستا غضب سوی دی
غیر المغضوب نلار د هغه خلقو چې غضب سوی دی علیهم پر دی باندې ولا الضالین نلار دا کسانو چې گمراه دي آمین یا الله چرته قبول کړه دا دعا یا الله چې ستا غضب پر ساغه هغه يهود دي نصارا دي مشرکان دي منافقین دي بدعتيان یا الله هغه خلق دي چې دینه ټوټه ټوټه کړی دي فرقه فرقه کړی دي څوک دیوبندیان دي څوک بریلیان دي څوک عثمانیان یا الله پر دې ستا لعنت یا الله د دې سمې بچاو کې نو زما ورونو یو آیات باید چې دا کو تر خلکو پر ورسو خالی په خوله باندې ویل پاغت ځان په کول پکار دي ایمان هغه وخت د الله پر کتاب راکړلی شي چې ته پاشي پوهې ته د الله سره د کم شي وعده کوې د کوم حلال وکم الله تا ته کړی چې دا وکړه دا مه کوه چې ته پوه شې نو بیا به ستا ایمان وشي نه یې پوه بیا ستا ایمان نه دی دا د قرآن دا اولاني سورت چې په او نزول کې پنځم دی او په لیکلو کې په ترتیب کې اول دی الله دې واس توفیق راکړي چې دغو نه قدر مې زده و دا مې ته ورسوي و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین